جدي كلي خاص مطلق دی او کلی و عام مطلق. كل زيد إنسان بوي وكل إنسان زيد نشيل ليس بوي بعض الإنسان ليس بزيد. هذا جزء شو بالي كلي آخرته. لكن زيدو بالي فرسته. ده فكم يو نسبة تبعين كلي ده بلنا ده. ده جزء كلي آخر سر نسبة تبعين كلي ده. تبعين كلي كسالبتين كليتين الجانبين نجاريكي. نويلش لا شيء من الزيد بفرس ولا شيء من الفرس بزيد. بجوزي حالة معلومكم جوزي أوبالي فالكولي تا نسبته سوس مطلق أو تكولي آخر تا أوبالي نسبته تباين كولي وكذا جوزي خپل نفس تا أوبالي یو جزء خپل نفس ته وپالي زیات خپل نفس ته وپالي بیا پکې نسبت شته هغه نسبت العینیت ته خو نسبت العینیت تناسب مشهوره عند المنطقین نه دی ښه جزء چې خپل نفس ته وپالي نسبت العینیت لري او نسبت عینیت تناسب مشهوره نه دی د منطقیان په نسب کې نه حسابي مثلو نسب کې دی نه راځي او جزء چې خپل کلی ته په عموم صوت مطلق ته بل نسبت نشته چې کلی آخر ته په نسبت باندې کلی دی بل نسبت نشته نو څلور پکې نه راځي او کلی چې وپالي نو که خپل نفس ته وپالي نو عینیت ته د نسب مشهورهونه نه دی کلی چې بل کلی ته وپالي دې کې به کوم نسبتونه راځي کلی چې بل کلی ته وپالي نو څلور واړه نسبتونه پکې راتلی شي د دوو کلیانو په منځ کې تصادق کلي د جانبینو نه تمام ما صدق علیه د احد الکلیین تمام ما صدق علیه د بلو ماده اشتراکي پکې نه وه دا نسبت ته مساوات لکه د انسان او ناطق والا د انسان چې په خارج کې څومره افراد دي هغه د ناطق افراد دي او دغه افراد چې د ناطق کوم دي ټول د انسان افراد دي د دې کې تصادق کلی د جانبینو د کل ما صدق علیه الانسان صدق علیه الناطق وکل ما صدق علیه الناطق صدق علیه الانسان نو که دوه کلیین د دې قبیلې نه و چې دې کې تصادق کلي من الجانبین لکه ته نسبت المساوات وي او مرجع د مساوات صدق د موجبتین کلیتین ته مرجع څه معنی فایده ثمره مرتبه مساوات صدق د موجبتین کلیتین ته الجانبین نو به كل انسان ناطق وكل ناطق انسان د جانبین موجبی کلی صادقی هر یو چې موضوع د موجبې کلی شو نه بل بوته محمولي او که دوه کلیین دې کې تصادق کلی من الجانبین نه نو بیا به خالي نه یا به تفارق کلی من الجانبین نه یا به تفارق جزئی که تفارق کلی د جانبین نه تمام ما صدق علیه د یو د کلیینو نه ما صدق علیه د بل او تمام ما صدق علیه د هغه بل ما صدق علیه د ځینې د جانبین یعنې په یو فرد کې دې بې اعتبار صدق نه جمع کړي دې ته تفارق کلي من الجانبین د دقه بیا نسبت ته تباین کلي دی او مرجع د تباین کلي او فایده ثمره صدق د سالبتین کلیتین سره د جانبین لکه انسان او فرس والا دا انسان چې فرس ته وپالي دا انسان چې په څومره افراد صادق دی هغې فرس نه دی صادق په یوم فرس نه دی صادق دا فرس چې په څومره افراد صادق دی په هغې انسان نه دی صادق د جانبین نه تفارق کلي دی دا نسبت ته تباین کلی دی
دې نسبت ته تبعین کلی نوم وایي او مرجع او ثمره فائده مرتبه په تبعین کلی باندې صدق په سالبتین کلیتین د جانبین دغه دې کې بداسي وایي هر یو چې د سالبي کلی موضوع جوړ شي نه بل به محمول کیږي وی بلا شیء من الانسان بفرس ولا شیء من الفرس بانسان که دو کلیین و ذکر تصادق کلیو دی جانبین نا مساوات شو که تفارق کلیو دی جانبین نا تباین کلی شو که تفارق او کلی نو دا شک تفارق بدی کلیینو کشتے خو تفارق کلی نده کلی سمانا پر جمیع المواد کے نده تفارق دے خو کلی نده تفارق جزئی دی دا تفارق جزئی با یا د یو د جانبین نه یا بل د دوړو جانبین نه تفارق جزئی او د دوړو جانبونو تفارق دې کې به بیا خامخا ماده د اجتماعي په یو ماده کې به جمع کېږي او په دوه مادو کې به یو بل نه جدا کېږي تفارق جزئی دی په جمعي موادو کې نه دی تفارق جزئی دی کلی نه دی او دا تفارق جزئی د جانبینو نه دی د دواړو جانبونو دا عموم خصوص من وجه دی دې کې به په دوه مادو کې د یو بل نه جدا کېږي په یو ماده کې به جمع کېږي او که تفارق جزئی د احد الجانبین نه لا بیا عموم خصوص مطلق دی مثالونه تخیم تفارق کې او جزئی د جانبین لکه حیوان او ابیض حیوان کلی دی افراد لري په خارج کې کنه دا زید امر بکر دا د حیوان افراد دي دا انواع دي د هر نوع د لاندې افراد دي د افراد دي کلی دي او ابیض هم کلی دی ماخوذ له بیان نه دا ابیض افراد هغه شی چې په خارج کې په هغه پورې بیاض کوي دونه نه چې حیوان خپل افراد ته کلی ذاتی دي او ابیض خپل افراد ته کلی عارضي دي کلیین دواړه دي او دا حیوان ابیض د یو بل نه تفارق جزئی قبلي سره د وجود د ماده د اجتماع تفارق جزئی د جانبین نه دی ماده د اجتماع مشته په ماده د اجتماع کې حیوان بوم یا ابیض بوم دواړو په ساده کې د دواړو فرض وي لکه دینه غواشوه په دې حیوان صادق دی او په ابیض صادق دی د دواړو فرض دی دا ماده د اجتماع شو په دې ماده د اجتماع کې به صادقېږي موجبه جزیه د جانبین نه داسې به وایي چې بعض الحیوان ابیض و بعض الابیض حیوان په دې مالتیم د اشتراک کې یو به د بل نه جدا کېږي او بل به د دې بل نه جدا کېږي په دغه مالتیم د اشتراک کې به صادقېږي سالبتین جزیتین حیوان به وي ابیض به نه وي لکه توره غوا شوه ابیض به وي حیوان به نه وي لکه سپینه ګټه نو په دې معنی طیف د اشتراک کې به صادقېږي سالبتین جزیتین د جانبین نه دا ثمره ده وایي به بعض الحیوان لیس بابیض و بعض الابیض لیس بحیوان په ماده د اجتماع کې به موجبه جزیه صادقېږي د جانبینو نه هر یو چې موضوع د موجبي شي نو بل به محمولي بعض الابیض حیوان و بعض الحیوان ابیض تفارق او کلی نو جزیو و دا تفارق جزئی من الجانبین نو من جانب واحد نو د دې یو سره دا بل جمع کېدو و دا بل د دې بل نه په بله غاړه جدا کېده خو دا یو به عامي او بل به خاصي دې ته بیا عموم خصوص مطلق وایي لکه
لکه انسان کلی دی چې وایي پلې حیوان ته انسان او حیوان. نو دا انسان او حیوان دي کې تفارق شته. تفارق کلی نه جزئی دی. په جزئی کې دی یو جانب لري. د حیوان د طرف د تفارق انسان تشته یو شی به حیواني انسان بني لکه فرض. او د انسان د طرف د تفارق حیوان ته نشته. هر انسان چې په کوم شي انسان صادق دی په هغې حیوان صادق. لکه د انسان حیوان جز دی. د خاص ته چې وپالي دا خاص دی عام ته. خاص مطلق دی او دا عام ورته عام مطلق دی. دا خاص دی عام ته خاص مطلق دی. خاص کامل دی. او دا عام دی خاص ته عام مطلق دی عام کامل دی. ذکر ورته مطلق عموم خصوص مطلق وي. عموم خصوص مطلق څه معنی؟ عموم او خصوص کامل. ذکر قانون داره چې د خاص د طرف نه به ماده د اجتماع یا موجب کلیه به صادقي. کل انسان حیوان. او د عام مطلق د طرف نه ماده د اشتراکي او صالب جزیه به صادقي. یو شی به حیواني انسان بني لکه فرض شو. لکه دې کې بیا صالب جزیه صادقي د ماده د اشتراک ده. بعض الحيوان ليس بإنسان كالفرس. فرس حيوان ده إنسان نه. دا څلور نسبتونه په کلیین کې راځي. ځکه ماتن په متن کې تعبیر په کلیین سره وکړه. دا مقصود د بیان د نسب اربعه و. څلور واړه پکې جاری کېږي په سبیلې د بدلیت سره. دا په کلیینو کې راځي. مفهومین یې ونه وي. په مفهومینو کې څلور نسبتونه مطلقاً په سبیلې د بدلیت سره نه راځي. ځکه د مفهومینو اطلاق په کلیین هم کېږي. هغې کې څلور راځي. په جزیین هم کېږي. په جزیې او کلي هم کېږي. خو په جزیینو کې څلور واړه نسبتونه علی سبیل البدلیت نه راځي. په جزیې او په کلي کې څلور واړه نسبتونه علی سبیل البدلیت نه راځي. یو راځي. په کلیانو کې څلور واړه علی سبیل البدلیت راځي. نو ځکه ماتن سے په متن کې تعبیر په کلیان سره وکړه په مفهومین سره ونه کړه. وانما اعتبر الکلیان ماتن معتبر کړه کلیان داسې الکلیان دون المفهومین لأن النسب الأربعة لا تتحقق إلا بين الكليين. متن سره ولګوه. الكليان انتساويا الكليان متساويان. الكليان بمتساويين حكم په مخ کې وکړه. کله الكليان کې بنسبت مساوات خو کله ان صدق كل واحد منهما صادق ده هر یو نه دي دواړو نه. دا منهما کې ضمیر مرجع وخوله من الكليين. كصادق ده هر یو د کلیینو نه على كل ما يستق عليه الكلي الآخر. بطول هغه افرادو چې صادقي په دغه افرادو باندې کلی آخر. اشاره دې سره چې تصادقي کلی پکې و د جانبینو نو. تمام افراد د یو د کلیینو چې دې صادقي ده هغه بل هم صادقي ده. دا هغه بل چې څومره تمام افراد اته صادقي دي هم صادقي. تفارق په اعتبار الفرد پکې نه و چې په یو فرد یو صادق شي بل په صادق نشي. داسې نه و. ماده اشتراکي د صدق پکې نه وه. ځکه ته دې کلیینو ته متساویین وایي او نسبت د دې کلیینو ته مساوات وایي. او ثمره د مساوات صدق د موجبتین کلیتین سره د جانبین کل انسان والناطق. او دا مثال مطابق د ممثل سره. لکه تشاری تصدیق المثال بالممثل کوي. انسان ناطق مثال د متساویینو دی. دې کې مساوات شته. ولې؟ که مساوات تصادق کلی ته وایي د جانبین نو دې کې تصادق کلی من الجانبین شته. فإن الإنسان يصدق انسان صادقي على كل ما فغ ټول افراد
يصدق عليه الناطق شفاغ افراد صادقي دي ناطق وبالعكس او دا ناطق چې په څومره افراد صادق دی په انسان صادق دی دا عکس معنی والمراد بالنطق ها هنا القوة الموجودة في جنان الإنسان دا دفع شبه ده دا شبه په مثال کوي چې ما تنسه په متن کې د مساوات مثال خو په انسان او په ناطق سره انسان او د ناطق په منځ کې مساوات نشته لکه ناطق خو ماخوذه دی د نطق نه نطق خو خبرو ته وایي ان معترض د نطق نه اغستی د نطق ظاهري ناطق ماخوذه د نطق نه نطق تکلم کردن ته وایي خبرو کولو ته تلفظ بالالفاظ نو د انسان د ناطق مساوات چرته ناطق خو تلفظ کردن ته وایي ناطق وایي متلفظ بالالفاظ ته نطق تلفظ بالالفاظ ان ناطقون صيغه اسم فاعل لمعنى متلفظ بالالفاظ په دې معنی سره چې ناطق والی ناطق عام دی انسان خاص دی بیا عموم خصوص مطلق دی ولی تلفظ بالالفاظ خو پیریان هم کوي او تلفظ بالالفاظ خو ملائکه هم کوي الفاظ خو دې مستعملي کنه کلام کوي کنه دا پیریانو کلام نه دی وقبر حرب بمکان کفروا وليس بقرب قبر حرب كبروا دا پیریان دا شعر ویل دی او داسې ملائکه هم تکلم بالالفاظ کوي د ملائکو کلام هم شته نطق شته لکه ملائک په جنت کې وایي ان فی ملائک داسې الفاظ وایي ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی وحسن وحسین نو خبرې او تلفظ بالالفاظ ملائکه هم کوي پیریان هم کوي نو انسان خاص دی او ناطق عام دی دا عموم خصوص مطلق دی ته څنګه مثال د مساوات شوبه پوه شوئ دی راځي د دې شوبې جواب کوي اشاره سم ماتن له طرف نه ولکه غلطېږه مه کنه دا ناطق لفظ چې دی دا موږ ماخوذ اخلو د نطق نه خو نطق په معنا د تلفظ بالالفاظ نه الو کنه یو نطق ظاهري دی یو نطق باطني دی نطق ظاهري تلفظ بالالفاظ ته وایي واته موږ نه الو دا نطق موږ عبارت اخلو دا قوت موجوده نه په جنان د انسان کې دا نطق یو قوت ته یو فقه صفت ته د اصل خلقت نه په انسان کې پیدا دی په سبب د دې قوت د شخص سره د ادراک د معنیو کوي او د امور خفیه او دقیقه کوي ناطق ماخوذه د نطق نه نطق څه ته وایي هغه قوت ته چې موجودی فی جنان الانسان په زړه د انسان زیات تعلق د دې قوت د زړه سره دی زړه د انسان کې هغه زړه چې په هغې کې تنفس د معنیو کېږي او دا قوت چې دی په سبب د دې قوت سره انسان ادراک د امور خفیه او دقیقه او معقوله کوي نطق دغه شی شو چې قوت موجوده فی جنان الانسان دی دغه قوت موجوده فی جنان الانسان دا سره کې دی چې قوت دی موجود دی په جنان د انسان التي هذا جنان الانسان يتنقش فيها المعاني تنقش د معنی خفيه ودقيقه ولا خفاء مشتري خفاء فدي خبرك انها لا توجد في الملائكه ليش ممكن ده قوات الملائكه كنيشت نتفاو كنيشت او کې قوت هغه موجود في جنان الانسان نه ده کې هغه في جنان الملائكه دا خبره چې موږ وکړو نو فلا یریدو اعتراض مخکې جوړ کړ
جواب مخکې جوړ کړو اعتراض وروسته ظاهري ښه چې هر کله نطق عبارت د دغې معنا نه شو چې قوت موجوده فی جنان الانسان نه قوت نه نطق ظاهري چې تلفظ بالالفاظ فلا يرد ما قيل نواردي اعتراض چې چاوي چې ان النطق يوجد في الملائكة اذا نطق په ملائکه کې موجود دي ناطق خو ملائکه شو نو انسان خاص شو ناطق عام شو شامل شو انسان ملائکه دواړو دا خو نسبت ته عموم مطلق شو من دیږي او ماته مثال د مساوات کوي تمثیل نه صحیح کی ذات را رسوک نشي وما قيل او چاچویل چې ان المراد بالنطق الادراك بعض خلک دي چې مراد په نطق سره ادراک دی ادراک د معقولاتو کوي د نطق درې معنی دي باندې یو نطق ظاهري دی په معنا تلفظ بالالفاظ یو نطق باطنی دی د نطق باطنی بیا دوه معنی دي یو د نطق باطنی معنا ادراک مراد بالنطق الادراک کو نطق په معنا د ادراک شي نو دا معنا بیا هم په ملائکه کې موجوده ده ښه ادراک خو ملائکه هم کوي او دریم د نطق معنا سره قوت موجوده فی جنان الانسان قوت چې موجود دی په زړه د انسان کې چې په سبب د دې قوت سره انسان ادراک د معنی او خفیف یو دقیقه دا درېمه معنا نطق په معنا تلفظ بالالفاظ واغسته شي هم بیا نسبت ته عموم خصوص مساوات نشته عموم خصوص مطلق او که نطق په معنا د نطق باطني ادراک المعقولات واغسته شي دا معنا هم په ملائکو کې موجوده ده بیا هم نسبت ته عموم خصوص مطلق دی دا دواړه معنی ته نه نالي درېمه معنا ته اخلي او قوت موجوده فی جنان الانسان ها او نطق چې په معنا د قوت موجوده فی جنان الانسان شي دغه معنا مراد نو وسه نسبت مساوات جوړي ځکه دغه قوت موجوده فی جنان الانسان په انسان کې شته نطق په دغه معنا او دا په نورو ځایونو کولو کې نشته نو اوس به د انسان د ناطق مساوات جوړ شي فلا يرد ما قيل ان النطق يوجد في الملائكه اذا وما قيل او چې ویل چې مراد په نطق سره ادراک ته فظاهر البطلان دا خبره سره ظاهر البطلان بالميزان ملام بلا سره ومرجع التساوي مرجع په معنا د معال الشيء وثمرة الشيء مرادي مرجع یو راځي په معنا د معال الشيء ومرجع الشيء او بل راځي په معنا د ثمرة الشيء ومرجع التساوي مراد ثمره د تساوي ده بنسبت مساوات څه ثمره ده رجوع څه تکي ثمره مرتبه څه موجبتين کلیتين ومرجع التساوي او رجوع التساوي کیږي نسبت مساوات الى موجبتين کلیتين موجبو کلیوتا یعنی د کوم ډول څیزونو په منځ کې چې نسبت مساوات او د دې ثمره او فائدې مرتبه پس د موجبو کلیو دي جانبین ځان جانبونه به موجبي کلی سره کیږي لکه كل انسان ناطق وكل ناطق انسان وبينهما عموم وخصوص مطلق مساوات اخلاص اوس عموم خصوص مطلق سره دارو دو کلین په منځ کې یو نسبت په نسب 40 خامخې کنه علی سبیل البدلیت دا معنی په دو کلینو کې څلور وړ نه راځي کو یو بل دي څلور نه راځي یو د څلور نه په یو دو کلینو کې راشي نه بل بیا په نور دو کلینو کې راځي نور بیا په نور دو کلینو کې راځي وبينهما عموم وخصوص مطلقا وما بين دو كليان کې به عموم خصوص مطلق کله ان صدق احدهما کچری صادق دی یو على كل ما يستقر الاخر
په ټولو هغه افرادو چې صادقېږي په دې بل دا یو کلي چې په څومره افرادو صادقېده په هغه ټولو به ورسره بل صادقېږي خو من غیر عکس کلي عکس کلي به پکې نه دا بل چې په څومره افرادو صادقېږي په هغه ټولو به ورسره دی نه صادقېږي هغه بعضو به ورسره دی صادقېږي خو په ټولو به نه له یو طرف نه به تصادق کلي وي د ده په ټولو افرادو به هغه بل صادقېږي خو د هغه بل جانب نه د هغه په ټولو افرادو به دی نه صادق هغه په بعضو به ورسره بیا وي خو په ټولو به یې نو مثال لکه حیوان او انسان دا انسان چې په څومره افرادو صادق تناسب هغه د آدم علیه السلام زامن زید عمر بکر خالد والد تر اخره په دغه ټولو افرادو چې انسان صادق دی په حق ورسره حیوان صادق لیکن د دې حیوان په ټولو افرادو انسان نه دی صادق ټول وځکه چې حیوان په افرادو د فرض صادق دی او انسان کې نه دی صادق خو دا ټول قید مې ځکه کېښو چې د انسان او د حیوان په منځ کې د حیوان په بعضې افرادو انسان صادق دی کوم بعضې دي هغه خود به خود د انسان افراد دي دغه زید او عمر او بکر او خالد او والد په دې حیوان صادق دی که نه دی دا د حیوان افراد دي زید عمر بکر هغه د انسان لکه دغه د انسان دا کوم افراد چې دي زید عمر بکر په هغو انسان صادق دی نو په هغو سره حیوان هم صادق دی که نه دغه هم افراد د انسان دي هم افراد د حیوان دي لیکن حیوان خپل مستقل افراد لري بغیر د انسان نه هغه د فرس او بغل او اسد چې دي په دې حیوان صادق دی دا د حیوان افراد دي خو د انسان نه دي نو د حیوان ټول افراد د انسان افراد دي ټول بعضې خو بیا دي ولې دغه زید عمر بکر خالد والد خرقسان دا افراد د حیوان دي او دا د انسان افراد هم دي نو بعد دې ته ویلی شي چې بعضو افراد الانسان افراد الحیوان او بعض افراد الحیوان افراد الانسان بعض افراد الحیوان افراد د انسان کوم دي دغه زید عمر بکر خرقسان چې دي د افراد د حیوان دي او دغه د انسان هم دي نو بعضې افراد د حیوان بعضې افراد د انسان دي او خود به خود دا زید عمر بکري ځکه دا د دواړو افراد نو اوس د انسان چې څومره افراد دي او دا انسان چې صادق دی په هغه ټولو سره د حیوان صادق خو د حیوان په ټولو افراد انسان نه دی صادق دا ټول قید مې ولې کېښو ځکه په بعضې افراد د حیوان انسان صادق دی لکه دغه زید عمر بکر افراد د حیوان دي او دغه د انسان نو دې کې تصادق کلي د جانبینو نه نشته د یو جانب نه دی د انسان د طرف نه حیوان چې انسان ته وپلې د انسان د طرف د تصادق کلي شته د انسان په ټولو افرادو حیوان صادق او حیوان د انسان نه جدا کېږي په فرس او په بغل او په اسد باندې حیوان صادق ته انسان ته نه دی دې ته نسبت ته عموم د خصوص مطلق وي د انسان ته به اوس موږ خاص مطلق وي خاص مطلق څه معنی چې دی په خپل خصوص کې کامل دی کامل دا معنی چې د ده خصوص حیوان ته کامل دی ځکه د ده په ټولو افرادو حیوان خو دا حیوان چې دی دا عام مطلق دی دکې عموم کامل دی ولې دکه عموم راځي په افتراق سره او دکې افتراق کامل دی په داسې افرادو دی صادق دی چې هغه انسان ورسره نه دی صادق د چا طرف نه چې ماده د اجتماع ده په عموم مطلق کې دی ته هم خاص مطلق هغه انسان او د چا طرف نه چې ماده د افتراق ده نو دی ته به عام مطلق وي هغه حیوان او د خاص مطلق په طرف هم ماده د اجتماعي موجب کلیه به صادق کېږي
كل إنسان حيوان يعني كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان. وده حيوان ده طرفنا با دي عام ده مطلق طرفنا ومادة اشتراكي وبيا بسالي بجوزية صادق ده سبب بعض الحيوان ليس بإنسان كالفرس فرس حيوان ده إنسان ده عموم خصوص مطلق كالحيوان والإنسان. نقول هذا وإنما قيد بذلك وده خبر التأكيد كذا يوم تمام ما صدق عليه دبلي وده دي بل ده دي عام مطلق طرف ده تمام ما صدق عليه دبل ني تمام كيدي ولكي خذك بعد ما صدق عليه ده ما صدق عليه ده خاص دي. وإنما قيد بذلك لأن العكس الجزئي ثابت قطعا. عكس جزئي ثابت يقينا وعكس كلي نشت. فالصادق هذا صادق على كل ما صدق عليه الآخر أعم مطلقا هذا حيوان والآخر أخص مطلقا هذا إنسان. مثال خيك الحيوان والإنسان أو ده دليل لتطبيق المثال بالممثل لجل حيوان إنسان مثال لعموم خصوص مطلق ده ولدي ذكر فإن الحيوان يصدق على كل ما صدق عليه الإنسان. حيوان صادقي بتمام ما صدق عليه الإنسان من غير عكس كلي. عكس كلي ذكر وتجوزي خشتكنا بعد ما صدق عليه الحيوان ما صدق عليه الإنسان ده كم ده زيت عمر بكر دي ما صدق عليه الحيوان ومن الإنسان تمام ما صدق عليه الحيوان ما صدق عليه الإنسان. الإنسان تمام ما صدق عليه ده ما صدق عليه الحيوان. ومرجعه الرجوع عموم خصوص مطلق إلى موجبة كلية وسالبة جزئية. موجبة كلية وسالبة جزئية خاص مطلق بطرف نبا موجبة كلية صادقي ماذا الاجتماع بي كل إنسان حيوان او ده عام مطلق بطرف نبا ماذا الاشتراكي وسالبة جزئية صادقي بعض الحيوان ليس بإنسان وبينهما عموم وخصوص من وجهنا لا بينهما زميل للطول زينك كليين وصديقا لكن سلور نسبتنا على سبيل البدلية بكليين وكذلك وجزئين وكسلور نوعا نراجي أبو كلية وجزء كسلور نراجي ما تستبعين كليه وبينهما فما بين لدي كليين وكذلك عموم وخصوص من وجه عموم خصوص من وجه بيخكلا تعريف تشارك عموم خصوص من وجه ستوي إن صدق كل واحد منهما كتر صادق دهر يود ديدوانا على بعد ما يصدق عليه الآخر فبعد ما صدق عليه الآخر ما نخفقت دهر يوم بعد ما صدق عليه لبلو بجانبين لدي يو بعد ما صدق عليه لا قبله هذا قبل بعد ما صدق عليه دو وده تمام كي شركتنا تمام ما صدق عليه دي يو دبلنا تمام كي شركتنا فبعد كيو ديت التفارق الجزئي ويخا هذا التفارق الجزئي ليش لجانبين وديك بها مادة اجتماعي لا عموم خصوص من وجه فقد ثمر لا على الكل نفكل يو بعد ما صدق عليه دبلو دا بلن بعد ما صدق عليه دلو وده يو كل ما صدق عليه دبلنو كالحيوان والأبيض لك حيوان أبيض ولا ده عموم أو خصوص من وجه ده عموم أو خصوص من وجه ولوجه لكن ده هر يو بنسبة سربل عام من وجه أو خاص من وجه كما دي اجتماع تيقولوا هر يو بل خاص
او چې مادي د افتراق ته وګورو نو هر یو په نسبت سره بل ته بیا عام دی، ځکه هر یو په غیر د بل نه موجود دی، او د عام قانون دی چې دی په غیر د خاص نه موجود دی. فكل واحد منهما عام بالنظر، هر یو د دین عام دی بالنظر الى انه شامل للاخر، چې په لحاظ شاملیت سره یواله دا حیوان شامل دی ابیت ته په یو ځای کې، او ابیت په یو ځای کې شامل دی حیوان، چې هر یو په لحاظ د شاملیت للاخر سره وانه نو عام دی، او چې په اعتبار د مشمولیت سره یواله دا یو دی بل ته مشمول دی، هر یو د دین عام دی بالنظر الى انه شامل للاخر، چې په لحاظ د شاملیت سره یې واخلو اخر ته ولې غیري غیر، چې دی بل ته شامل دی او غیر ته شامل دی، چې دا حیوان ابیض ته شامل دی او غیر ابیض ته شامل دی، په دقه اعتبار سره دی عام. وخاص من جهة كون الآخر شاملا له، او خاص دی د دې جهت نه چې دا بل د شامل دی، په دې هر یو کې شاملیت او مشمولیت دی، نو په اعتبار د شاملیت لآخر سره عام دی، او په اعتبار المشمولیت عن الآخر سره خاص. فلا بد بينهما من ثلاث صور، ولا بد د په دې کې د دریو صورتونو نه يحصل التصادق والتفارق، چې حاصل شي تصادقم وتفارقم. نو درې مادي به غواړي په یو ماده کې به دواړه جمع کېږي، او دوه به مادي د افتراق غواړي، په یو ماده کې به یو موجود وي بې د بل نه، په بله ماده کې به بل موجود وي بې د بل نه. چا به وي چې یو قسم خو د اقسامو د نسبو نه مباینت جزئی دی کنه، او خو نسبتونه څلور بیان کړو ماته نه، مساوات او تباین کلی او مخصوص مطلق او منوج. یو قسم د اقسام د نسبونه مباینت جزئی دی، منطقي مباینت جزئی. او مباینت جزئی څه ته وایي؟ مباینت جزئی دې ته وایي چې تباین فی الجمله، تفارق فی الجمله، یو کلی د بل نه فی الجمله جدا کېږي، اگر که په یو ځای کې جمع په بل ځای کې جدا وي نو دې ته مباینت جزئی وایي. مباینت فی بعض المواد، او دا مباینت جزئی چې دا مباینت فی بعض المواد دی، دا هم یو قسم دی د اقسامو د نسبونه. نسب پنځه شو، بیا څلور دا ذکر کړه، او پنځم مباینت جزئی دی چې هغې ته تباین او تفارق فی الجمله و، چې یو کلی د بل کلی نه فی الجمله جدا کېږي. فی الجمله څه معنی؟ چې تفارق یې بیا په جمعي موادو کې وي که په بعضې موادو. نه خو تعاون شماره پکې، نو حصر د نسبو بین الکلیین د په څلورو کې نسی. شارع راضي په شرع کې د ماتن دپاره جواب کوي چې دغه مباینت جزئی ته مستقل نسبت نه دی، دا په دې څلورو کې داخل دی. څنګه مباینت جزئی وایي؟ مباینت فی الجمله ته، تفارق فی الجمله ته، چې دا کلیین د یو بل نه فی الجمله جدا کېږي. د فی الجمله څه معنی؟ چې تفارق په جمعي موادو کې که په بعضې موادو کې، چې تفارق په جمعي موادو کې دا تباین کلی دی، او چې په بعضې موادو کې تفارق کې دا عموم خصوص منوج دی. مباینت جزئی ځانه مستقل قسم نه دی. مباینت جزئی څه ته وایي؟ تفارق د کلیین فی الجمله. فی الجمله څه معنی؟ چې تفارق فی جميع مواد وي که تفارق فی بعض المواد. د تفارق فی جميع المواد نو دا تباین کلی دی، او که تفارق فی بعض المواد دا مخصوص منوج دی. نو مباینت جزئی یا داخل له په تباین کلی کې یا داخل له په مخصوص منوج کې، او دا خو ما حساب کړی دی.
مباينة الجزء مستقل نسبة نلج بيان الضرورة والمباينة الجزئية مندرجة فيه ومباينة الجزئي مندرجة فيه فالعموم خصوص من وجهك أو في التباين يا في التباين كلك خلاص لا جواب السؤال ومرجعه إلى سالبتين جزئيتين أو مرجع العموم خصوص من وجه دو سالبون جزئيوتنا وموجبتين جزئيتين ودو موجبو جزئيوتنا سالبتين جزئيتين بصادقية فمالتين بالابتلاء موجبتين جزئيتين برجانبين نصادقية فمادة اجتماعي إلى خبر ما مخكلة تكرر لك حيوان أبيض مادة اجتماعي حيوان بومي أبيض بومي نقل بدا قليل صادقية بعض الأبيض حيوان وبعض الحيوان أبيض جانبين موجبتين فمالتين بالابتلاء بسالبتين جزئيتين صادقية حيواني أبيضني لكتورة واشو لا مادة ابتلاكي فلا طرف هذا حيوان أبيض تنبيه بدأ شوي بعض الحيوان ليس بأبيض أو أبيض حيوان لا مادة ابتلاكي فلا طرف هذا أبيض حيوان تناول تكي أبيض شوي بعض الأبيض ليس ومتباينان أو ذا كلين با متباينين يجب اليوم الثاني نسبة التباين لري كلا إن لم يستك شيء منهما كترين سادة كده يوشير دي كليين على شيء فيوفرد معي مما دهاغ أفرادنا يستك عليه الكلي الآخر وتسادة كده فأمن الكلي آخر عندك تفارق الكلي ودي جانبيننا دا يو كلي كفتسمر أفراد سادة كده دا بلو سرنا سادة كده او دا بل کلی چې په څومره افراد ساده کېدنه دا بل سره په دغه افرادونو ساده کېدن دي کې ماده د اجتماع په یو فرد کې اړونه نو دې نسبت ته بیا نسبت ته تباین کلی وایي تباین د کلی د څه معنی په جميع موادو کې التفارق الكلي من الجانبين او مرجع دې تباین کلی ثمرة صدق د سالبتين وكليتين تلل جانبين مثال به څنګه کالانسان والفرس انسان خپل افراد لري کنه په څومره افراد چې دا انسان صادق دی نو په یو فرد سره فرس لري او فرس هم خپل افراد لري هغه اسونه هغه چې فرد صادق دی نو په یو فرد سره انسان نه دی صادق دې په من کې تفارق کلی من الجانبین دی دې نسبت تباین کلی وي او دې دوه کلیین ته متباینین وي هر یو د بل مباین او مغایر دی او مرجع او ثمره د تباین کلی صدق د سالبتین کلیتین ته د تکبه څنګه وي لا شی د جانبین لا شيء من الإنسان بفرسنا ولا شيء من الفرس بإنساننا كتلنا صادق كده يود كليين ومتباينين إذا كليين متباينين لكلك نصادق كده شيء منهما يوشير دي كليين على شيء مما فيوشير من هذا أفرادنا يستق عليه الكلي الآخر مثالك الإنسان او دا متباینین دی او دا مثال مطابق د ممثل سره چې دا مثال د تباین کلی دی تطبیق المثال بالممثل شارع کوي فإن الإنسان لا يصدق انسان نه صادق کیږي علی شیء په یو شی باندې مما دا افراد نه يصدق عليه الفرس وكذا العكس دا فرس چې په څومره افراد صادق دي په یو باندې هم انسان نه دی صادق کذا العكس دا فيكون بينهما مباينة كلي نكيجي فما بين الإنسان والفرس كي مباينة كلي نسبة تباين كلي ومرجعه أفيدا وثمرات تباين كلي إلى سالبتين كليتين وعلم أن المعتبر في مفهوم النسب التحقق والصدق في نفس العمل لا يو قانون نتذكر كي وعلم سأل
وی پوه شه چې معتبر په مفهوم د نسبو کې تحقق دی. معتبر په مفهوم د نسبو کې تحقق دی. تحقق څه معنی؟ دا یو کلی به یا د بل سره متحقق کېږي. وصدق او صدق دی یو به په بل صادق کېږي. تحقق او صدق دی په نفس الامر کې ښه. که دوه کلیین د یو بل سره متحقق کېده او په یو بل صادق کېده د جانبینو نه نو مساوات. او که دوه کلیین د یو بل سره نه متحقق کېده او په یو بل نه صادق کېده د جانبینو نه بالکل تباین کوي. او کچری یو د بل سره متحقق کېده او صادق کېده او دا بل هم د سره متحقق کېده او صادق کېده خو په یو ماده کې تحقق او صدق نو موصوص من وجه لنډه لاره چې معتبر په مفهوم د نسبو د تحقق کې په مفهوم د نسبو کې تحقق او صدق په نفس الامر دی. او دا نفس الامری تحقق او صدق ولې اخلي؟ وإلا کچری دا لحاظ پکې ونکو لم ينضبط هذا یا به ضبط را نشي د نسبو فی المفردات په مفرداتو کې چې موږ کوم نسب ښیو په څلور ښیو تباین کلي مساوات عموم من وجه عموم مطلق. که معتبر په مفهوم د نسبو کې تحقق او صدق نفس الامری نشي اعتباري جوړای بیا خو به ډېرېږي که نه او که ځکه چې د دوو څیزونو په منځ کې به په نفس الامر کې مساوات وي حتی پکې بیا عموم خصوص مطلق فرض کې ستا خبره به فرضي بیا لکه انسان او په حیوان کې عموم خصوص مطلق دی. انسان چې په کوم افراد صادق دی په هغې سره حیوان صادق دی. حیوان په بعضې افرادو صادق دی او انسان سره نه دی صادق. د دې کې نفس الامري نسبت چې دی د عموم خصوص مطلق یو سړی به راپاڅي زه دا متباینین فرض کوم ځکه دې کې تباین ویم د انسان فرض منځ کې تباین دی دې کې بیا عموم خصوص مطلق فی نفس الامر شي او تباین بالفرض بشي نو حاصل د نسبو بیا په څلورو کې نه راځي یا ډېري یا به یو دوه څیزونو کې عموم خصوص من وجه وي لکه انسان حیوان ابیض بل یو خرکوس به راپاڅي چې دې کې عموم خصوص من وجه زه پکې تباین فرض کوم یا زه پکې عموم خصوص من وجه فرض کوم مطلق فرض کوم نو بیا به ډېري دي حاصل به بیا په دې څلورو کې نه د دې وجه نه دی چې معتبر په مفهوم د نسبو کې تحقق او صدق فی نفس الامر دی. که دوه کلیینو کې تحقق او صدق نفس الامری د جانبینو نو بس عموم خصوص مطلق. که تفارق د جانبینو نو په نفس الامر کې تباین کلی دا کسي او بسې ده نو دا شی نفس الامری معتبر دی. فرضي به په کې نه لیکني بیا حصر د نسبو په څلورو کې نه راځي. واما فی القضایا او هر چې په قضایاو کې نسب چې په قضایاو کې راځي فالمعتبر فی مفهوم النسب معتبر په مفهوم د نسب کې الوجود او التحقق وجود او تحقق دی لسده هلته کې بل صدق په حیثیت باندې نسبتونه نه جوړای د تحقق د وجود په حیثیت سره به جوړای څنګه چې په یو مثال کې کډوال متحقق کېده د جانبین مساوات بوتوي که وجود تحقق کې د جانبین نه په یو مثال کې نه راته بیا به تباین وای یعنی په وجود او په تحقق په لحاظ سره چې په یو ماده کې دواړه قضیې موجودې دي متحقق کېدې د جانبین نه مساوات بوت که نه جوړېږي نه متحقق کېدې تباین وته که د یوې سره بله متحققه وه د هغه بلې سره دا نه وه متحققه نو که د عدم تحقق د جانبینو نه نو عموم خصوص من وجه وي
او که عدم تحقق د یو جانب نه عموم خصوص مطلق وي. لکه هلته کې ما په هغه موجهاتو کې چې نسبتونه بیانول که نه دا په اعتبار د وجود د تحقق سره د صدق سره نه و، ځکه یو قضیه په بلې ساده کېږي نه. لکه هره قضیه د قضایاو نه په یو نسبت مشتمله ده چې هغه نسبت د دې قضیې مغایر مباین دی د نسبت د بلې قضیې. په دې کې صدق نه راځي، دې کې به نسبتونه د صدق او د عدم صدق نه جوړایي، د تحقق او د عدم تحقق په لحاظ سره به جوړایي. نو معتبر په مفهوم د رسوب کې الوجود او التحقق هر چې په قضایاو کې نو معتبر په مفهوم د رسوب کې وجود او تحقق دی لصدق. واذا استعمل الصدق او کچې مستعمل چې صدق د صدق لفظ پکې راغی یا به مجاز یراد به تحقق والوجود، مراد به صدق نه تحقق او وجود. کدا اوس مثال لته خی فاذا قلنا هر کله چې موږ وایو كلما صدق كل جبا بالضرورة، یا كل جبا بالضرورة اشاره د ضروري مطلقه موجبه ده. او ذریعه مطلقه موجبه په کومه ماده کې جوړیږي چې موضوع محمول، دا محمول د ذاتیاتو د موضوع نه، یعنی چې ثبوت ته محمول موضوع ته ضروري وي. لکه كل انسان حیوان بالضروره، دا ضروریه مطلقه او دا قانون دی د منطقیانو چې د ضروري مطلقې او د دایمي مطلقې په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی. په دې شان سره چې ضروریه مطلقه خاصه مطلقه ده او دایمه مطلقه عامه مطلقه ده. په هر ماده د ضروري کې به دایمه متحققه کېږي. ضروریه مطلقه کومې قضیې ته وایي؟ تېرې شوي دي که نه چې ثبوت د محمول ذات د موضوع ته ضروري وي. لکه بالضرورت كل انسان حیوان، دا ماده د ضرورت ذاتي ده. او دایمه مطلقه څه ته وایي؟ چې ثبوت د محمول ذات د موضوع ته دایمي همیشه، نو دغې ته بیا دایمه مطلقه وایي. او د هرې ضروري مطلقې سره چې چېرته ضرورت وي، ضرورت څه ته وایي؟ د هر ضرورت سره به دوام وي. ضرورت څه ته وایي؟ عدم الانفکاک مع امتناع الانفکاک. د انفکاک د محمول د موضوع نه ممتنی، عدم الانفکاک مع امتناع الانفکاک دا ضرورت. دوام څه ته وایي؟ عدم الانفکاک مع جواز الانفکاک. انفکاک د محمول د موضوع نه نه شي روا وي، نو د په هر ضروري مطلقه او دایمه مطلقه، دا دایمه مطلقه جوړیږي په ماده د ضروري مطلقې کې. خو د ضروري مطلقې او د دایمي مطلقې په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی. په دې شان چې ضروري مطلقه دا خاصه مطلقه ده او دایمه مطلقه عامه مطلقه ده. او دا عموم خصوص په تحقق کې دی. په کوم مثال کې چې ضروري مطلقه جوړیږي پای کې به دایمه مطلقه سره جوړیږي. لکه چې وایي بالضرورت كل انسان حیوان، دا ضروري مطلقه شو. چې وایي دائما كل انسان حیوان، دایمه مطلقه شو. لیکن دایمه عامه ده، لکه په یو ځای کې به دوام او خالی به د ضرورت نه، دغه ځای کې دایمه مطلقه ثابت کېږي، متحققه کېږي. دغه مثال ضرورت نه جدا کېږي، ضروري نه جوړېږي. لکه چې دوام خالی عن الضرورت، لکه وایي كل فلک متحرک، دا فلک موضوع او تحرک محمول دی. ثبوت د تحرک د فلک ته دا نسبت او دا ثبوت دائم دی. لکه دوی وایي د فلک نه حرکت په یو وخت کې د اوقاتونو نه منفک کېږي، لرې کېږي ته نه. لکه حرکت د فلک حافظ د زمانې د دې نه زمانه پیدا کېږي، زمانه قدیمه ده. نو که حرکت د فلک ودرېږي زمانه به قطع شي، نو حادثه به شي. لیکن ضروري نه دی. خدا نه خواسته که چې فلک وي او حرکت نه لرې شي، محال ته نه لازمي، جواز لري.
دا دوام بلا ضرورت دی چې دوام خالی عن ضرورت وي په دې کې دائما متحقق کیږي ضروري نه متحقق کیږي دا دې کې ویل شي دائما كل فلك متحرك دا نشي ویل چې بالضرورت كل فلك متحرك حاصله تراويسته چې په قضایاو کې چې نسبتونه راځي دا به اعتبار التحقق والوجود دا په اعتبار د صدق سره نه ځکه یو قضیه په بل صادقېږي نه په مفرداتو کې نسب راځي په اعتبار د صدق سره راځي ځکه انسان او ناطق کې نسبت د مساوات دا په اعتبار د صدق سره دی داسې موږ ویلی چې کل انسان ناطق د هغې طرف نه هم کل ناطق انسان یو په بل حملو د حمل ته صدق نو لیکن په قضایو کې چې نسبتونه راځي دا به په اعتبار د صدق سره نه وي له حمل سره دا په اعتبار د تحقق د وجود سره چې په یو مثال کې به موجودې دي نو که د یوې سره دایما په یو مثال کې بله موجودې ده متحقق کېده دا خاصه او چې دا بله د دې نه جدا کېده په یو مثال کې نو هغه عامه شو لکه ضروریه مطلقه خاصه مطلقه او دایمه مطلقه عامه مطلقه فإذا قلنا هر کله چې موږ وایو چې کله ما صدقات كل جباب ضروره نو صدقات كل جباب دائما نو كان المراد مراد ذلك چې کله ما تحقق مفهوم القضيه الاولى فكم وقت چې متحقق شي مفهوم دا ولې قضيه نو تحقق مفهوم الثاني ولكن دا مفهوم د ثاني چې په یو ځای کې متحقق شي دا نه ضروري چې مفهوم دا ولې متحقق شي فصل الجزئي كما يشتق على المعنى المذكور ويسمى جزئيا حقيقيا فكذا يشتق على كل أخص تحت الأعم على كل أخص تحت الأعم ويسمى جزئيا إضافيا دا څه خبره تکي چې مخکې د دې جزئي مقابل له کلي تیر شو او دا هغه جزئي او معنا مشهوره وه نو اوس دا ماتن چې درته وایي چې د جزئي او بله معنا هم شته هغه جزئي په دغې دویمې معنا سره غیر مشهور دی نو ماتن مخکې نه دی راوړی اوس یې راوړ چې عد د اقسامو د جزئي وشي د جزئي اقسام ټول پوره شي او توهم دفع شي او متوهم به توهم کو چې ماتن چې جزئي خول دی د جزئي تعریف یې کړ دی نو جزئي به هم دقه په یو معنا سره وي د جزئي به چې ته بله معنا او بل قسم نه وي نو ده ولا توهم دفع که چې یو بل قسم جزئي نشته خو د دې جزئیانو په نومونو کې فرق مخکې جزئي راغلی او مقابل د کلي او د جزئي تعریف موږ څنګه کړه كل مفهوم يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة هر هغه مفهوم دی چې منع کوي نفس تصور د وقوع د شرکت لپاره او د مقابل کلیو كل مفهوم لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه جزئي دغه ځای کې راغلی او په دې معنا سره چې هر هغه مفهوم چې نفس تصور کوي عقل نو عقل منع کوي د شرکت د کثیري نه په ده کې ولې ځکه په دې مفهوم کې تشخص مرعي او تشخص قاطع شرکت دی نو عقل جایز نه ګڼي صدق د په کثیري او مثال لکه زید شو زید په مفهوم کې تشخص مرعي دی د زید معنا حیوان ناطق ما تشخص دی او تشخص قطع کوي د شرکت د شرکت دی نو عقل منع کوي د صدق د په کثیري نه د صدق په کثیري نه جایز نه ګڼي بس دا جزئي دی او مقابل کلی دی کلی هر هغه مفهوم دی چې منع نه کوي عقل د صدق د نه په کثیري عقل دی جایز ګڼي د صدق په کثیري ولې ځکه دغه مفهوم معنی تشخصي او قاطع شرکت تشخص دی هغه پکې شته نه نو عقل جایز ګڼي صدق د په کثیري لکه انسان شو
انسان مفهوم حیوان ناطق معرّه عن التشخص دی نو عقل دا جایزه ګڼي چې دا انسان دا مفهوم دی په ډېرو افرادو ساده کې چې زید امر به کوي. نو دغه د جزئي او د کلي معنی تېرې شوې. خو ماتن وایي چې د جزئي او بله معنا هم شته. دغه جزئي چې تېر شوی دی مقابل د کلي، د دې جزئي ته موږ نوم وایو جزئي حقیقي. دا مخکې چې تېر شوی دی د دغه جزئي نوم جزئي حقیقي او د ده مقابل کلي حقیقي دی. او د جزئي حقیقي لکه چې تېر شوی دی چې نفس تصور د مفهوم منع کوي د شرکت نه، دغه جزئي حقیقي دی. او دته حقیقي ولې په دې حقیقي کې یې د نسبت ده جزئیت منسوب د حقیقت ته. دته جزئي حقیقي ولې وایي ځکه د دې جزئیت منسوب د نفس حقیقت مانع د شرکت. د ده دا جزئیت په اعتبار د نفس حقیقت او د نفس مفهوم سره چې معنی د شرکت ته کثیري. که د ده په مفهوم کې تشخص تړلی شی دی قاطع د شرکت دی. نو دته جزئي حقیقي ولې وایي حقیقي کې یې د نسبت د جزئي منسوب بسوی حقیقت د ده دا جزئیت د ده حقیقت ته منسوب شی دی، یعنی په اعتبار د نفس حقیقت مانع د شرکت سره. خو یو جزئي بل هم شته او د دغه جزئي حقیقي مقابل کلي حقیقي دی. د جزئیت نفس حقیقت دی، نو د کلیت به د ده مقابل کلي حقیقي دی چې د هغه کلیت نفس حقیقت چې دا نفس حقیقت کلي تشخص پکې نه عقل صدق په کثیري نو جایز ګڼي. دا افراد کثیره ولا په خارج کې یو کوي نه دي د کلیت نفس حقیقت لري چې نفس حقیقت منه د شرکت نه کوي تشخص پکې نشته. لکه اوس کلیات فرضیه والا کلیات فرضیه کلیات دي په اعتبار د نفس حقیقت. دا مفهومات معرّه عن التشخص دي عقل جایز ګڼي صدق نه په کثیري نه د دې کلیت نفس حقیقت لري. افرادو ته نه دی چې لاندې په خارج کې ولا افراد یې شته یا نشته. افراد یې نشته په خارج نه دي. د دې کلیت خو افرادو خارجیات ته نه دی، د دې کلیت نفس حقیقت مانع عن شرکت، نفس حقیقت غیر مانع عن شرکت دی. عقل ول شرکت جایز ګڼي یا شرکت پکې وي که نه. دا عدم شرکت چې دی دا په دې کې به خو راغلی دی دا شرکت باطل شی دی، د دلیل نه باطل شی دی، د نفس حقیقت نه خو نه دی. نو دې ته بیا کلي حقیقي وایي. د جزئي حقیقي مقابل کلي حقیقي. لکه د جزئي حقیقي جزئیت نفس حقیقت معنی یعنی شرکت دی، د کلي حقیقي کلیت نفس حقیقت غیر معنی یعنی شرکت دی. خو د دې جزئي او بله معنا هم شته. لکه بله معنا یې څه ده هغې ته بل جزئي وایي. هر اخذ تحت الاعم دا جزئي صادقېږي په اخذ باندې هغه اخذ چې تحت الاعم چې یو شی لاندې وي خاصي او له پاسه ترې عام پې صادق اخذ تحت الاعم. لکه مثال به یې څنګه چې اخذ تحت الاعم لکه زید خاص دی او لاندې د عام نه دی له پاسه چې کلي شته هغه انسان دی. نو د ده دا جزئیت په نسبت سره خپل عام ته دی چې کلي دی چې انسان دی. او دارنګې دا انسان هم جزئي اضافي دی، د جزئیت په اضافت سره مافوق دی، دی خاص دی له پاسه نه عام دی، د ده دا جزئیت هغه عام ته معتبر دی. هغې کې انسان هم راځي. دا انسان جزئي د حیوان دی، د اخذ تحت الاعم دی. نو دقه انسان ته به چې نسبت حیوان ته وکړي جزئي شو او لکه حیوان شو دی خاص دی او لاندې د عام نه دی، د ده له پاسه بل عام شته چې جسمي نامي دی او جسمي نامي جزئي اضافي دی. لکه د ده له پاسه عام شته چې جسم مطلق دی او جسم مطلق جزئي اضافي دی، د ده نه له پاسه بل عام او کلي شته چې جوهر دی.
تاسو د خبره پوه شوئ. دویم اطلاق د جزي کېږي په هر اخص تحت العام، هر هغه شی چې خاص وي او لاندې د عام ترې نه راپاسي. هغه کوم عام ترې راپاسي؟ لکه بیا هغه عام چې د عموم خصوص مطلق راپاسي که عام چې د عموم خصوص من وجه راپاسي. خو اخص دی تحت العام یا تحت اعم من مطلقین یا تحت اعم من وجهین. خو چې عام ته لپاسي نو هر قسم عام شي. خو دې جزي ته نوم څه ویلی کېږي؟ ویسمى جزيا اضافيا. دته جزي اضافي وي. اضافي ورته وایي. اضافي کې د نسبت ده. اضافت نسبت ته وایي. دته جزي اضافي وي، دا جزي نسبتي دي. دې په نسبت سره مافوق ته جزي کلی ته. په حد ذاته په اعتبار د نفس حقیقت سره جزي نه دی. کله کله په اعتبار د نفس حقیقت سره جزي وي او کله نه. خو د ده دا جزیت معتبر مافوق ته دی، په اضافت سره مافوق ته دی چې لپاس د کلي موجود دی. د کلي ښځه ده، کلي صادق دی، ښځه جزي او سړی کلي لپاسې دی د کلي د لاندې مندرج دی. دته جزي اضافي وایي. نسبتي جزئيته بالنسبة إلى المافوق لا بالنسبة إلى نفس الحقيقة. خبره ورسېده د جزي بله معنا یې ته وښوه. یو سائل سوال وکړه چې لکه د جزي دوه معنی شوې، یو حقیقي چې ماتن مخکې بیان کړی او مقابل د کلي حقیقي، بل جزي اضافي شو چې مقابل د کلي اضافي دی. کلي اضافي کوم ته وایي؟ چې د کلیت ما تحت دی چې لاندې ته جزي موجود. اوس د دې جزي حقیقي او د جزي اضافي په منځ کې کوم نسبت دی؟ د نسب اربعونه یو نسبت خو وایي که وایي د دوی په منځ کې نسبت د عموم او د خصوص مطلق دی. په دې شان سره چې جزي حقیقي خاص مطلق دی او جزي اضافي عام مطلق. او قانون دا چې د خاص مطلق تر طرف نه ماده د اجتماعي موجب کلیه صادق کېږي او د عام مطلق تر طرف نه ماده د اشتراکي صاحب جزئیات صادق کېږي. جزي حقیقي خاص مطلق دی او جزي اضافي عام مطلق. نو كل جزئي حقيقي فهو جزئي اضافي. هر جزئي حقيقي جزئي اضافي دی. په دنیا کې چېرته جزئي حقيقي او اضافي؟ لکه زید جزئي حقيقي دی نو اضافي هم دی، لکه لپاس د کلي شته که په دنیا کې داسې یو شی شته نه چې د هغه لپاسه کلي نه وي. که نور کلیات یې لپاسه نه وي نو مفهومون خو به وي که نه، شیئون خو به وي که نه. دا مفهوم کلي دی، شی هم کلي دی، نو په دغه مفهوم شی صادقي د جزي شو. نو هر جزي حقيقي جزي اضافي دی. دا جزي حقيقي خاص مطلق دی د طرف نه ماده الاجتماعي. كل جزي حقيقي فهو اضافي. هر جزي حقيقي ولې اضافي دی؟ زید جزي حقيقي دی، تعریف د جزي حقيقي په صادق دی چې ما يمنع نفس التصور مفهومیانو کوئی شرک دی. او اضافي هم دی. ولې؟ په اضافت سره مافوق لپاسې چې کلي شته که نه. که بل کلي د دې زید لپاسه نه وي نو مفهومونه او شیئون خو دی که نه. په زید باندې مفهومونه او شیئون نه صادق کېږي، مفهوم او شی هم کېږي. او انسان ته صادق دی، نه د جزئیت انسان ته. خو جزي اضافي عام مطلق دی د ده طرف نه ماده د اشتراک. په دې شان سره چې یو شی به جزي اضافي وي او حقیقي به نه وي. مثال لکه انسان شو، انسان جزي اضافي دی، مافوق ته حیوان ته جزي دی، خو په اعتبار د نفس حقیقت سره جزي نه دی. جزي حقیقي خو دې ته و چې نفس حقیقت سره جزي، او انسان خو په اعتبار د نفس حقیقت سره جزي نه دی، کلي دی. جزي خو دې ته و چې نفس تصور د مفهوم منع کوي د شرکت، او د انسان نفس تصور د مفهوم خو منع د شرکت څه نه کوي، کلي دی. نسبت بیان شوخه. جزي حقيقي خاص مطلق او جزي اضافي عام مطلق.
خاص مطلق ته طرف نه ماده اجتماعي موجبه کلیه كل جزء حقيقي فهو اضافي او د جزء اضافي عام شو عام مطلق دا غره طرف نه ماده د اشتراک شو بعض الجزء الاضافي ليس بحقيقي كالانسان انسان جزء اضافي دی حقيقي نه و د دې کلیه په منځ کې به کوم نسبت که یو جزئی حقیقي شو او بل جزئی اضافي شو دي کې خو نسبت ته خصوص مطلق شو خو د دې او کلیان چې څنګه کلی حقیقي او کلی اضافي یا کلی حقیقي او کلی اضافي کې کوم نسبت دی او کوم نسبت ته خصوص مطلق دی خو په هر کس د جزئی نه دی کلی حقیقی کوم ته وایي چې کلیت نفس حقیقت معنی عن شرکت نفس کلیت نفس حقیقت دی حقیقت معنی عن شرکت دی او کلی ذات کوم ته وایي کلی ذاتی دی ته وایي چې د کلیت په نظر سره ما تعال استدلال دي جزئیات موجود دي صحیح استدلال دي جزئیات موجود دي د کلی حقیقی کلیت نفس حقیقت معنیات نفس حقیقت لري چې منع د شرکت نه نکړي او د کلی ذاتی کلی نسبتی دی کنه د کلیت په نظر سره ما تحت لري څنګه يندرج تحت افراد چې د ځان دي افراد د کلی حقیقي او د کلی ذاتی په منځ کې نسبت عموم خصوص مطلق او على عكس الجزئيين دي جزئيين کې جزء حقيقي خاص مطلق وجزء اضافي عام مطلق وكليين كمان ده نسبت د عموم خصوص مطلق فاقط جزئين په دې شان سره جزء کلی حقيقي دا به عام مطلق او کلی اضافي به خاص مطلق نو هر کلی حقيقي ما هر کلی اضافي با کلی حقیقی وي هر کلی اضافي با کلی حقیقی وي چې کوم شی کلی وي په اضافت سره ما تحت لاندې افراد لري لکه انسان دا به کلی حقیقی وي کل کلی اضافي چې کلیت په اضافت سره ما تحت دی دغه به کلی حقیقی وي لکه انسان کلی اضافي دی د کلیت په اضافت سره لاندې زید امر تللی دغه کلی حقیقي دی کل کلی اضافي فهو حقیقي کلی اضافي څه ته وایي يندرج تحت افراد فهو کلی حقیقي یو په اعتبار د نفس حقیقت سره کلی نفس حقیقت سره چې کلی هغه څه چې نفس تصور د مفهوم منع د شرکت نه ولیکن د هغې طرف نه چې والی دا ماده د اشتراک هر کلی حقیقي نه دی اضافي حقیقي به وي اضافي باندې نو بعض الکلی الحقیقي ليس بکلی اضافي به څنګه کالکلیات الفرضیه لکه کلیات فرضیه شو لا شیء لا ممکن لا موجود دا کلیات حقیقیه دي په اعتبار د نفس مفهوم سره کلیات دي لکه نفس مفهوم منع د شرکت ته کثیرین نه په تشخص دا کلیات حقیقیه دي کلیات فرضیه او کلیات اضافه نه دي کلی اضافي نه دي کلی اضافي دي ته وکیلان دي په خارج کې افراد کنه هذا لا شيء هذا لا موجود هذا لا ممكن هذا لا په خارج کې افراد شته الذي کلیت په اضافت سره ما تحت نه دي اعلان دي افراد نه لري ځکه څومره افراد چې په خارج کې موجود دي نو هغه ستې شی ممکن موجود بس لا شيء لا ممكن ولا موجود کې صادق کې خو نقصان دی لماذا خبر اخلاص شو ګرانه غټه خبره چې وانه ته وکړو په دې عبارتونو کې ځای په دې تکلیفونه دی بخلاصو فصل الجزئي متن تګوره کما یصدق جزئي لکه چې صادقي على المعنى المذكور ومعنى مذكور باندې او معنا مذکوره د جزئی سوا چې هر هغه مفهوم
چې منع کوي نفس تصور د وقوع د شرکت. دا جزئی لکه چې صادق کېږي په معنا مذکورې، په معنا مذکورې، او یسمى جزئیا حقیقیا، او دک جزئی ته چې په معنا مذکورې صادق ته ځکه جزئی حقیقي وایي، ځکه چې جزئیت د په نظر سره نفس حقیقت معنی نه شرکت دی، او مقابل د کلی حقیقي دی. کلی حقیقي څه ته وایي؟ چې صلاحیت لري ان یندرج فيه شیء آخر، چې مندرج شي په دې کې شی آخر په حسب د فرض عقل. نو متن به متن سره ولګوي. نو جزئی لکه چې صادقي په معنا مذکورې، او دغه جزئی ته جزئی حقیقي وایي. فقضا یصدقون، دارنګې دا جزئی صادقي دي. فقضا یصدقون، دارنګې دا جزئی صادقي على كل اخذ تحت العام، فهر خاص تحت العام معنی، او دغه خاص تحت العام چې دا جزئی دا فی تعریف. دارنګې صادقي دي دا جزئی په خاص تحت العام معنی، خو دې ته بیا نوم څه وایي لکه ویسمى جزئیا اضافیا، دې ته بیا جزئی اضافي وایي. او اضافي ورته ولې وایي؟ ځکه چې جزئیت ته د په اضافت سره یو شي تري نه نفس حقیقت. مثال لکه انسان چې انسان جزئی اضافي دی، حیوان، او په اعتبار د نفس حقیقت سره دی. فصل الجزئی اذا مبتدا، ترکیب ده تکي عبارت تماثل کې د الجزئی نه دی، دا مبتدا، دا مبتدا ده، لکه مبتدا خبر وایي. وخبره الجملة التي، خبر د دې هغه جمله ده بعده چې سره روانه ده. وهو قوله، هغه دا قول چې يصدق على كل اخذ تحت العام. ډېر لري کړه خبر. دا الجزئی مبتدا ده، او د دې مبتدا لپاره خبر سره روان دی يصدق على كل اخذ تحت العام. دا غل سر به ولګي الجزئی جزئی يصدق على كل اخذ تحت العام غل تلاخ. دا الجزئی مبتدا شو، خبر دې روستري. جزئی يصدق على كل اخذ تحت العام، جزئی صادقي په هر خاص تحت العام باندې. دا الجزئی مبتدا شو، خبر دې روستري. يصدق على كل اخذ تحت العام، صادقي په هر خاص تحت العام باندې. هغه خاص تحت العام تسوي ويسمى جزئيا اضافيا، دته جزئی اضافي وي. وذا كما يستقو شيء. وقوله دا قول چې كما يستقو متعلق بقوله، دا متعلق دی په دې قول پورې چې يستقو على كل اخذ. دا كما يستقو چې دا متعلق دی په دې قول پورې چې يستقو على كل اخذ. مستوي وای الجزئی مبتدا شو، يستقو على كل اخذ تحت العام، دا خبر شو. او دا كما يستقو چې دا په هغه يستقو پورې متعلق دی. الجزئی جزئی يستقو على كل اخذ تحت العام، هر خاص تحت العام باندې. كما يصدقو لکه چې دا جزئی صادقي په معنا مذکوري، ويسمى جزئيا حقيقيا، او دې ته جزئی حقيقي وي. او دا عبارت دلته د څه جوړه چې په دې کې تشبيه د جزئی اضافي رااله د جزئی حقيقي سره په جزئیات کې، او تشبيه د جزئی اضافي د جزئی حقيقي سره په جزئیات کې دا تشبيه مناسبه ده. ان دا جزئی حقيقي به مشبه به شي، او جزئی اضافي به مشبه شي،
او تشبیه د جزئی اضافي به راشي د جزئی حقیقي سره په جزئیات کې، او دا مناسب ده. ولې؟ لکه په تشبیه کې دا قانون چې وجه د شبه په مشبه به کې کامل وي، په مشبه کې ناقص وي. دا جزئیات چې په جزئی حقیقي کې کامل دی او په جزئی اضافي کې ناقص دی. نو د ناقص فی وجه شبه تشبیه به راشي د کامل فی وجه شبه سره، دا ښکلې تشبیه ده. ذکر دی چې الجزئی مبتدا ده او یصدق على كل اخذ تحت العام، دا خبر دی. او دا کما یصدقو دا په دغه یصدقو پورې متعلق دی. جزئی یصدق على كل اخذ تحت العام صادقیږي په هر خاص تحت العام باندې، او دې ته جزئی اضافي وي. او کما یصدقو دا کما یصدقو په دغه یصدقو پورې متعلق دی، د تشبیه لپاره دی. کما یصدقو لکه چې دا جزئی صادقیږي على المعنى المذکور په معنا مذکور باندې، هغه ته جزئی حقیقي وي. عبارت کې تقدیم تاخیر وکړو. نو په دې کې به تشبیه د جزئی اضافي راشي د جزئی حقیقي سره په جزئیت کې دا ښکلې تشبیه ده. دا الجزئی مبتدا ده او عبارت کې ډېر ګرانوالی دی. وخبره الجملة التي بعده وقوله چې يصدق على كل اخذ، وقوله دا قول کما یصدقو دی، دا متعلق دی په دې قول پورې چې یصدقو على كل اخذ. والتقدیر تقدیر د عبارت داسې دی، اصلي عبارت راوباسي. الجزئی یصدقو جزئی صادقیږي یطلق بالاشتراک اللفظي، د دې جزئی اطلاق کېږي په اشتراک لفظي سره على كل اخذ تحت العام. دا لفظ د جزئی مشترک لفظي دی، د دوه معنو لپاره وضع شي، یو ځل د جزئی حقیقي لپاره او بل ځل د جزئی اضافي لپاره. تقدیر د عبارت داسې جزئی صادقیږي یطلق بالاشتراک اللفظي، د اطلاق کېږي په اشتراک لفظي سره على كل اخذ تحت العام، په هر خاص تحت العام باندې، دا جزئی اضافي. اوس د تشبیه ورکوي په جزئیت کې د جزئی حقیقي سره. کما یصدقو لکه چې دا جزئی صادقیږي، کما یصدقو لکه چې صادقیږي على كل اخذ تحت العام، كما يصدق يطلق على المعنى المذكور لکه چې د اطلاق کېږي په معنا مذکوري. وهو كل مفهوم هرغه مفهوم يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه، ويسمى جزئيا حقيقيا او د جزئي حقيقي، لأن جزئيته ذكر جزئيات لدى بالنظر إلى حقيقته المانعة فنظر سر حقيقة مانع عن الشركات، ويقابله الكلي الحقيقي، ومقابل جاء كل حقيقي كل حقيقته وما يصلح لأن يندرج فيه شيء. لا هغه چې صلاحیت لري چې په دې کې مندرج شي او شي اخر په حسب د فرض د عقل سره، سواء امکن الاندراج بیا ممکن اندراج په نفس الامر کې، لکه چې کوم کلیات لره په خارج کې افراد وي، او لا که ممکن نه اندراج لکه په کلیات فرضیه کې. اوس دا قضا دلته کې څه شو؟ دلته کې خو عبارت ده چې دا جزئی مبتدا شوه او یصدق على كل اخذ تحت العام، دا خبر شو. او دا کما یصدقو په دغه یصدقو پورې متعلق شروع سره راغی. د تقدیر د عبارت ټول داسې شو چې جزئی صادقیږي په اشتراک کې لفظي سره په هر اخذ تحت العام. دا اخذ تحت العام دا جزئی اضافي دی، او د دې جزئی اضافي تشبیه ورکړي د جزئی حقیقي سره. کما یصدقو یطلق لکه چې د دې جزئی اطلاق کېږي په معنا مذکوره چې هغه جزئی حقیقي دی. وهو كل مفهوم يمنع نفس التصور مفهومه عن وقوع الشرك، ويسمى جزئيا حقيقيا. دې کې تشبیه د جزئی اضافي رااله د جزئی حقیقي سره په جزئیت کې داخل تشبیه. لکه دا قانون دی چې وجه د شبه به په تشبیه کې وجه د شبه په مشبه کې کوي ناقصه، په مشبه کې کوي، دا به تشبیه د جزئی حقیقي راشي، د جزئی اضافي راشي، جزئی اضافي به مشبه شي او جزئی حقیقي به مشبه به شي، او وجه د شبه به پکې جزئیت شي.
او حکم به کې پکې تسمیه شي لکه جزئی اضافي ته جزئی حقیقي ته چې جزئی خلق کوي نو د اضافي ته به هم جزئی وي وجه د شي به جزئیات شي دا جزئیات چې دا په جزئی حقیقي کې کامل دی په جزئی اضافي کې ناقص دی نو دا به تشبیه د کامل فی وجه شبه راشي د ناقص فی وجه شبه راشي د کامل فی وجه شبه سره د قاعدې د عربیت سره معاصر او دا کول چې په قضا یصدقون یستحق قضا یصدقون راغلی که وی دا تاکید دی لپاره د دې کول کما یصدقون والفاء زائدتون وقوله على كل اخذ دا متعلق دی په دې قول پورې چې یصدقون او قوله تحت ظرف مستقر دا ظرف مستقر دی وقع صفتا لقوله واقع شعر صفت دی قول چې اخذ کائن تحت اهم چې کائن لاندې د اهم مطلق نه تحت اهم من مطلقا چې کائن لاندې د اهم مطلق نه اهم مطلق څه معنی چې عموم خصوص مطلق کې من وجه او مطلقا یا عموم خصوص مطلق دا خاص چې لاندې د عام نه وای نو عموم خصوص خو دوه قسمه دی یو عموم خصوص مطلق دی بل عموم خصوص من وجه دی چا ویل چې مراد د دین عموم خصوص مطلق دی مطلق څه معنی چې مطلق کې من وجه و عام د هر عموم چې خاص ته وپلي دا عام ته کلی دی او دا خاص ته جزئی اضافي څوک چې نه دا په عموم خصوص مطلق کې دا قانون دی چې خاص مطلق به عام مطلق ته جزئی اضافي وی علی اختلاف المذهبین دې کې دوه مذهب دي دا خو یو ترکیب شو کنه غوړه ترکیب شو الجزئی مبتدا شو یصدق على كل اخذ تحت العام دا خبر شو او دا کما یصدقو د پاس تشبیه شو په دې یصدقو پورې چې دا خبر په جانب کې یصدقو راغلی دا کما یصدقو على المعنى المذکور په دې پورې متعلق شو او دې کې تشبیه د جزئی اضافي راغله د جزئی حقیقي سره په جزئیات کې او دا خط تشبیه ده یو قیله پکې بل ترکیب کړل په غلط کوي وکیل الکاف کاف په دې کول کې کما استقو زائده ولفظ ما موصوله بمعنى شيء خبر مبتدا ان قوله خبر دې قول له چې الجزئی او قوله دا قول چې فكذا الکاف هنا منصوب المحل على انه مفعول مطلق لفعل بعده وهو يصدق وذا إشارة إلى الصدق أو ذا إشارة إلى الصدق والفاء أو في يعطف يصدق المتأخر لفعل ذا عطف يصدق المتأخر على يصدق المتقدم هو في تقدير دسر أو باسي تركيب بدل الجزي شيء يصدق جزي أو شيء صادقي بمعنى مذكوري جزئی او شی چې صادقي په معنا مذکوره معنا مذکوره چې لا خو جزئی حقيقي دی کنه نو فیصدق مثل ذلك الصدق صادقي په مثل دغه صدق على كل اخذت او په دې عبارت کې ډېر لوی نقصان دی ولی لکه ترجمه دا چې راوسته چې جزئی او شی چې صادقي په معنا مذکوره معنا مذکوره خو جزئی حقيقي دی فيصدق ذات صادقي فمثل دغه صدق على كل اخذت العام هو ذي جزئی حقيقي مشبه جوړ کړ او جزئی اضافي او مشبه به جوړ کړ او وجد شبيه جزئیات جوړ او تشبيه ناقصه ده لکه د عربیت نه مخالفه ده په دې ترکیب کې جزئی اضافي جزئی حقيقي مشبه شو او جزئی اضافي مشبه به شو او وجد شبه جزئیات او قانون دار چې وجد شبه په مشبه کې ضعیف وي او په مشبه به کې به قوي اذن تک دیونه کې د تجویزي حقيقي تشبیه ورکړي جزئی اضافي سره په جزئیات کې او جزئیات کو په جزئی حقيقي کې کامل دي او په جزئی اضافي کې ضعیف دي لکه جزئی حقيقي جزئیات نه حقیقت لري هذا جزئی اضافي جزئیات ما فوق ناقص اعتبار د ذات سره کوي
نو دا د ناقص فی وجه شبه تشبیه ورکړه د کامل فی وجه شبه تشبیه ورکړه د ناقص ته دا د قیدې د عربیت نه خلاف دی ولا یخفا رکاکت پټ نه دی رکاکت سره علی من له ادنى لبنا یعنی هغه اول ترکیب غوره دی چې الجزئي مبتدا شي یصدق علی کل اخص سلام دا خبر شي او دغه کذا یستقو په دې یستقو چې دا خبر دی په دې خبر پورې متعلق شي نو په هغې کې به تشبیه د جزئي حقیقي راشي د جزئي اضافي راشي د جزئي حقیقي سره په جزئیت دا غوره تشبیه د ناقص فی وجه شبه د کامل فی وجه شبه او د ده په دې ترکیب کې دا الجزئي مبتلا شوه او دا کما یستقو کې دا کاف زائد شو یستقو علی المذکور خبر شو او معنا مذکوره خو جزئي حقیقي دی بیا د هغه تشبیه ورکړه د هغه جزئي سره چې هغه جزئي اخص تعالی دی او جزئي اخص تعالی خو جزئي اضافي دی نو د جزئي حقیقي تشبیه ورکړه په دې ترکیب کې د جزئي اضافي سره جزئي حقیقي کې جزئیت کامل نه که په جزئي اضافي کې کامل دی دا د جزئي اضافي حقیقي تشبیه اضافي سره ورکړه ولې وخواه د ناقص فی وجه شبه سره د کامل فی وجه شبه تشبیه ورکړه دا د قیدې د عربیت نه خلاف په دې ترکیب ولا رادو وفي تعریف الجزئي الاضافي نظر دا د جزئي اضافي تعریف چې د متن په متن کې کړل چې اخذت تلام په دې کې اعتراض دی لأنه والكلي الإضافي متضاعفان ځکه چې دی او کلي اضافي متضاعفین دي دا جزئي اضافي او کلي اضافي چې دي دا متضاعفین دي متضاعفین څه ته وایي چې دوه څیزونه تصور د احدهما موقوف وي په تصور د آخر چې د یو تصور په ذهن کې په غیر د بل نه کېږي او دا قانون دی چې تعریف د یو د متضاعفینو بالآخر لا ناروا وي چې تعریف د جزئي حقیقي کړل په خاص تحت العام سره اخذ تحت العام وإذا تعریف نه دی روا لأنه ذکر چې دا جزئي اضافي والکلي الاضافي متضاعفان ځکه د جزئي اضافي تعریف وکړه په کلي اضافي سره جزئي اضافي څه ته وایي اخذ تحت العام دې جزئي اضافي ته خاص وي او کلي اضافي ته عام وي اخذ تحت العام دا جزئي اضافي خاص دی او کلي اضافي عام دی دا خاص په تعریف کې د عام راوړ دا خاص عام چې دا متضاعفین دی ولې لکه تصور د خاص په غیر د عام نه کېږي او تصور د عام په غیر د خاص نه کېږي دا په تعریف د احد المتضاعفین کې مضاعف اخر راوړه تعریف د احد المتضاعفین بالمضاعف الاخر دا ناروا دي کې دور غونتی لکه محدود په خپل حد موقوف وي اوس دا حد دلته بیرته په محدود په تصور کې موقوف شو نه دي نه لازمي توقف الشيء على نفسه نو په تعریف د جزئي اضافي کې نظر دی لأنه ذکر دا جزئي اضافي والکلي الاضافي متضاعفان ځکه جزئي اضافي د خاص ته وي او کلي اضافي د عام ته وي او عام او خاص کې دا متضاعفین دي واحد المتضاعفين لا يجوز ان يؤخذ في تعريف المضاعف الاخر او یو د متضاعفین جایز نه ده چې واغستې شي په تعریف د مضاعف اخر وها هنا اخذ الكلي الاضافي او دلته کې د واغست کلي اضافي هغه څوک ته چې عام دي په تعریف الجزئي الاضافي په تعریف د جزئي اضافي کې چې خاص وجيب عنه جواب کړی شعر لدې اعتراض نه لأن هذا النظر انما يريد دا اعتراض دی الا وارد ده لو كان مراده تعريف الجزئي الاضافي کچره مراد د ماتن تعریف د جزئي اضافي وي دا اعتراض به الا وارد مراد د ماتن تعریف د جزئي اضافي وليس كذلك هذا مقصود تعريف نه دی بل المراد ذكر حكم من احكامه بلکې مراد د ذکر دی او حکم دی د احکام الجزئي اضافي بحيث يمكن فداسه حیثیت سره چې ممکن دی
ان يستنبط منه تعریفه چې د دین استنباط تعریف شي. دا یو غلی په امتیاز وینځل یو بعید غني جواب و. حاصل د جواب دار چې دا اعتراض به ال واردو کمرات د ماتن په دې اخص تحت العام سره تعریف د جزئی اضافي تعریف نه دی مراد د ذکر دی او حکم دی د احکام د جزئی اضافي نه دی. د جزئی اضافي او حکم د احکام بیانوي. حکم د احکام سره چې د خاص دی او لاندې د عام نه دی په دې دا حکم وکړو چې جزئی اضافي خاص دی او لاندې د عام نه دی. عام څوک ته لپاسه کولی دا تعریف نه دی. دا ماتن ذکر کړل یو حکم د احکام د جزئی اضافي خدا حکم په داس طریقې سره ذکر کړل چې استنباط ته تعریف کیږي. ښه صراحتاً تعریف نه دی بیان د حکم دی خو بیان د حکم په داس طریقې سره کړل چې استنباط ته تعریف کیږي. څوک د دې نه تعریف فهموي نو فهموي صریحي تعریف نه دی. خو ما خو تعریف ته دی کنه اخذ تحت العام اشاره دې خبرې ته چې دا تعریف رکیک دی دا خو جواب کو لر رکیک جواب دی. اصلي خبره چې دا تعریف منقول دی خنه دی. اصلي تعریف د جزئی اضافي چې کوم موږ به داسې کوو چې الجزئی اضافي جزئی اضافي جزئی دی يكون فوقه كلي شيء فوقه كلي. جزئی اضافي او شیء چې لپاسه دي کلی بس په شیء سره د تعبیر او د آسان تعریف دی بیا په اعتراض نه وایي. جزئی اضافي څه شی شیء تحت الكلي یو شی نه چې د کلی د لاندې نو هر شی چې د کلی د لاندې دا په نفس الامر کې د کلی ته د جزئی دی خو تعبیر به په لفظ د جزئی سره نه کوي چې تعریف د یو په تعریف د احد المتضاعفین کې مضاعف اخر رانه شي دا کسي وایي چې اضافي څه شی يندرج تحت الكلي یو شی چې مندرج لاندې دی کلی لکه زید یو شی لاندې دی کلی نه دی چې زید انسان دی دا جزئی اضافي انسان یو شی چې لاندې دی کلی نه دی چې حیوان دی. نو هر شی چې ما فوق ته وپري او لپاسه ته کلی وي دغه شی ته به جزئی اضافي او هغه لپاسني ته به کلی اضافي. واقول قد صرح صاحب القسطاس وزوام پر جواب باندې ولادت کوي چې تصریح کړل صاحب القسطاس چې بیان نظر ک تعریف للجزئی الاضافي چې دا تعریف د جزئی اضافي دی. وظاهر كلام المصنف او ظاهر كلام المصنف اذا مشعر هم خبرداری کوي چې بیان نو تعریف لانه شبه لك ذا تشبيه وركل اطلاق لفظ الجزئی اطلاق د لفظ الجزئی على المعنى الاضافي چاته تشبيه ورکړل د اطلاقه على المعنى الحقيقي. لو تشبيه د جزئی اضافي ورکړل د جزئی حقيقي سره په جزئیات کې د جزئی اضافي مشبه جوړ کړل او جزئی حقيقي مشبه به جوړ کړل او مذکور والمذكور للمعنى الحقيقي هو تعريفه. المذكور د معنی حقيقي لپاره خو تعريفه دا جزئی حقيقي لپاره چې کوم ذکر شی او خو تعريفه او د جزئی اضافي تشبيه د جزئی حقيقي سره ورکړل دي نو مراد تعریف. نو ته څنګه وای چې دا بیان د حکم دی او تعریف ته مستمد کیږي ولخري. وكلام شارح الاشارات ايضا مشعر او كلام شارح الاشارات هم مشعر دي چې بانه تعریف يكون منطقيان چې تعریف د جزئی اضافي کړي په خطه تعالی سره نو منطقيان وګړي ته حکم نه دی ویلي تعریف یو دی ویلي. ته څنګه وای چې دا بیان د حکم دی او تعریف ته مستمد کی او المخرج فتحریف عن التعریف اړول د دې تعریف نه اله غیره غیر ته چې حکم دی تاسو را دي ته کو جواب چې د کړه جواب نه کل کار دي ته کو خدای جواب کړو چې دا کوم تعریف د جزئی اضافي چې شعر دا تعریف نه دی دا حکم دی په داسې طریقې سره حکم بیان شوی دی چې استنباط د تعریف دی.
دا خبره ولا رد کړه. یعنی لنډه لاره چې دا تعریف ښه نه دی. نو غوره تعریف د تعریفاتو نه دا دی چې تعریف یې داسې وکړو چې شیء تحت الکلي. جزء اضافي یو شی دی چې لاندې د کلي دی. زید یو شی دی لاندې د انسان نه دی. انسان یو شی دی لاندې د حیوان نه دی. نو کوم یو شی چې د کلي د لاندې و له پاسه پې کلي و، نو دقه شی هغه له پاسه کلي ته جزء اضافي دی او کلي ورته کلي اضافي دی. ويسمى جزئيا اضافيا. دا متن سما مخکې یو ځل لګول دی. جزء اضافي ته اضافي ولې وایي؟ وجه د تسمیې بیانوي. لأن جزئيته بالإضافة إلى شيء. لکه اضافي کې د نسبت ده، دا جزئي نسبتي دی. او دته نسبتي ولې وایي؟ ځکه د جزئیت په نسبت سره مفوق دی، اضافت سره یو شي ته دی، حقیقت ته نه دی. لکه انسان والا په نسبت سره حیوان ته جزئي دی، لپاس دې کلي شته، د جزئیت هغه خپل کلي ته معتبر دی، نفس حقیقت ته نه دی. ولې؟ نفس حقیقت د انسان خو جزئي دی، نفس حقیقت خو کلي دی. منع د شرکت د کثیرین نه کوي. ويقابله الكلي الاضافي. مقابل د دې جزئي اضافي کلي اضافي دی. کلي اضافي بیا څه ته وایي؟ دې ترجمه وکړه. وهو ما اندرج تحته شيء آخر، چې مندرج لاندې د دنه شی آخر په نفس الامر کې. ان د د لاندې افراد او د د کلیت هغه خپل افراد ته معتبري افراد موجودي. وهو اهم من الحقيقي. او دا جزء اضافي چې والی جزء حقيقي ته عام دی او مخصوص مطلق دی. ښه، لکه هر جزء حقيقي اضافي دی. لکه زید جزء حقيقي دی نو اضافي هم دی. لکه لپاس چې کلي شته که نه انسان دی. و هر جزء حقيقي اضافي نه دی. یو جزء به جزء اضافي وي او حقيقي به نه. نو هر اضافي حقيقي نه دی. لکه انسان جزء اضافي دی په اضافت سره حیوان دی. حقيقي جزء نه دی. جزء حقيقي دی ته چې نفس تصور منع کوي د شرکت نه. نفس تصور منع کوي د شرکت نه. د انسان نفس تصور خو منع د شرکت نه کوي په اعتبار د حقیقت سره کلي، خو په اضافت سره مفوق دی. لأنه جزئي حقيقي وهو أعم من الحقيقي. د دې جزئي اضافي او د حقيقي په منځ کې نسبت عموم دی، خصوص دی. جزئي اضافي وهو أعم، دا جزئي اضافي عام دی د حقيقي. نو هر حقيقي اضافي دی او هر اضافي حقيقي نه. لأن كل جزء حقيقي فهو اضافي من غير عكس. والنسبة بين الكليين على عكس هذا. او نسبت بكليين كفاكس جزئين سره. كليين كلي حقيقي او كلي اضافي کوم نسبت عموم خصوص مطلق ده، کفاکس جزئين سره دی. هغه ما بیان کړل. کلی حقیقي دا عام مطلق دی او کلی اضافي خاص مطلق دی. کلی اضافي کوم کلی ته وایي چې لاندې ته افراد دي لکه انسان. نو هر کلی اضافي کلی حقیقي دی، خو هر حقیقي اضافي نه دی. لکه یو کلی په اعتبار د نفس حقیقت سره کلی وي، خو لاندې به افراد نه وي. لکه کلیات فرضیه کلیات حقیقیه دي په اعتبار د نفس حقیقت سره کلی دي. ځکه تعریف د کلی په صادق دی. نفس تصور د مفهوم منع د شرکت نه کوي. که مفهومات معلومه عن التشخص، نو کلیات حقیقیه دي خو اضافیه نه دي. ځکه کلی اضافي نه لاندې افراد دي. د کلیات فرضیه او د لاندې افراد شته. لکه څومره افراد چې په خارج کې موجود دي یعنې نقایض وي. على عكس هذا فصل النوع. د دې نوع هم دوه اطلاق دي. یو نوع حقیقي ده. دوه خو ویلې بس کوي په دې نیلو بس دا دوه درې پاڼې پاتې دي. پنځه بیت مکمل خلاص دي. بس